زما نوم ډاکټر سرفراز علم دی او زه اسوسییټ پروفیسر یم ډپارټمنټ اف پلانټ پیتالوجي زر یونیورسټي پېښور. زما کوم سپیشلیټي چې ده نو هغه په فنجای باندې ده او زه د فنجای مختلف قسمونو باندې کار کوم. نن به زه تاسو ته فنجای کوم مشروم چې کوم مونږ په دغه کې وایو نو په هغې د اهمیت په باره کې به خبره کوم. مونږ مارکیټ کې مختلف قسمه مشروم اویلیبل دي، تاسو ته کین کې ملاویږي، فرش هم ملاویږي. او زه نن د مشروم یو خاص قسم دی ګینوډرما، دې ته ریشي مشروم هم وایي، ګینوډرما مشروم وایي. د دې اهمیت په باره کې به زه تاسو ته وایم. دا کوم ګینوډرما مشروم چې دی نو دا 2000 سال بعد چاینا او جاپان کې د مختلف قسمه بیماریانو خلاف د دې پراډکټس استعمالیږي. تیر شوي کوم 20 سال چې دی نو په دې کې ډېر زیات د دې امپورټنس ساینټیفیکلی موږ پروف کړی دی او د دې کوم دوایانې چې دي یا کپسول چې دي دا موږ په یورپین مارکیټ کې، چاینا مارکیټ کې، جاپان کې دا ملاویږي او زیاتره دا کوم امیون کمپرومایز پیشنټ دي، سپیشلي کوم کینسر پیشنټس دي، هیپاټایټس دي، نو هغې دپاره دا یوز کېږي. زه به د پاکستان او خصوصا خیبر پښتونخوا په باره کې خبرې وکړم. د دې مختلف قسمونه موږ ته ملاویږي نیچرلي ګروینګ، قدرتي طور باندې دا زیاتره کوم غټ بوټي چې دي موږ نو هغې سره به تاسو ته دا ملاویږي. زه به ډېر ډیټیل کې نه ځم خو تاسو ته به ساده دې دغه ووایم که دا مشروم تاسو ته ملاویږي نو دې استعمال دا تاسو کلیکشن د دې وکړئ او دا به نور ته کېږدئ چې دا ډرای شي او دې مشروم نه تاسو لږ پورشن موالئ کینچې باندې یا چاقو باندې به کټ کړئ او څنګه موږ چای استعمالو یا قهوه استعمالو دا به اوبو کې 5 to 10 منټس لپاره موږ دا ویشو. نو دې کوم فایټو کیمیکلز دي کوم چې قوت مدافعت زموږ سیوا کوي نو هغه به تاسو ته دې فایده ملاویږي. دې سره سره دا کوم ټیومرز جوړیږي په کینسر مریضانو کې نو دا ساینټیفیکلی پروون دا لکه د دې کې داسې کیمیکلز دي چې دا کوم ټیومرز دی نو هغه هم دا ختموي. که موږ زنانو ته وایو نو خصوصا دلته بریسټ کینسر ډېره غټه مسله ده او د هغې علاج هم ګران دی او چې کله موږ کیموتراپي کوو نو د هغې سره د کوم مریضان چې هغې قوت مدافع ډېر زیات کمیږي. نو که تاسو مشروم او خصوصا دا ګینوډرما مشروم استعمالوئ نو انشاءالله دې سره به ستاسو قوت مدافعت هم سیوا کېږي او ورسره چې کوم ټیومرز دي نو هغه به هم کمیږي. نو دا زما خصوصي پیغام دی عام خلکو ته چې په خپل ډایټ کې مشروم او خصوصا دا ګینوډرما مشروم د دې استعمال زیات کړئ.